زما په سټیج درنو مشرانو، لاندې مشرانو، زما وروڼو خویندو، السلام علیکم. زه خو پهله 400 بار او 400 ILF ته خراج تحسین پیش کوم چې دومره ډیفایننګ مومنټس کې یو کانفرنس منعقد کو او چې زمونږ کم کاز دی هغه مخکې بوځي. زه به ډېرې کمې او فیکچوال خبرې کوم. په موږ باندې 75 ایئرز آف هسټري نه یو بادشاهت قایم دی. موږ آزاد شوي خو یو په 14 اگست 1947 باندې، خو د هغې نه پس په موږ باندې یو بادشاهت قایم دی او هغې بادشاهت نن پاکستان ډېر وسته راوستو. زمونږ چې کو تاسو ګورئ د 9 مې نه پس هغه بادشاهت ډېر زیات ایکسپوز شو. نن چې پاکستان په کم حال باندې دی، دا د پاکستان د عسکري اشرفیه او د سیاسي اشرفیه د ګډ جوړ د وجې نه دی. مونږ ګورو د احتساب نارې، مونږ ګورو چې خلک به اکاونټیبل کیږي، خو مونږ تر اوسه پورې هیڅ امپلیمنټیشن ونه لیدو. د دې کې د ټولو نه غټ فیکټر چې کوم انوالو دی هغه دا دی چې زمونږ په جوډیشري کې ډیویژن دی. د هغې ډیویژن د وجې نه پاکستان کې رول آف لا یا سپرمیسی آف کانسټیټیوشن فلی امپلیمنٹ نشو. او زه خو به دا ووایم چې د هغې بادشاهت د بچکولو دپاره یا هغې چې کوم خپله یره قایمول غواړي د هغې دپاره نن په پاکستان کې آئین هم سسپینډ دی، نن په پاکستان کې قانون هم سسپینډ دی. کو زمونږ جوډیشري د خپل ډیویژن نه راوځي او یو سټینډ واخلي، یو کل عام سټینډ واخلي او زمونږ بار کونسلز چې کوم ډیویژن شروع کړی دی نن سبا دا ختم شي، نو یقین وساتئ چې پاکستان یو وکیل جوړ کړی، پاکستان خوب یو وکیل لیدلی او نن به پاکستان وکلا بچ کوي. صرف اخیرنۍ وکلا پاتې دي چې هغه پاکستان په فرنٹ لاین باندې نن سبا ډیفینډ کولی شي او انشاءالله موږ به دا جنگ کوو تر اخره پورې، تر هغې پورې چې تر څو پورې پاکستان کې رول آف لا نه راغلی، پاکستان کې سپرمیسی آف کانسټیټیوشن نه راغلی او پاکستان کې معاشي استحکام نه راغلی. پاکستان کې معاشي استحکام لپاره ضروری ده چې پاکستان کې سیاسي استحکام راشي. د پاکستان پاورفل خلک صرف د پاکستان عوام دی او د پاکستان عوام له دې اختیار ورکړي شي چې 90 ډیز کې د دننه الیکشن وشي او پاکستان عوام چې چاله هم حکومت ورکوي هغې دې راشي او پاکستان دې ترقي په لارو باندې مخکې بوځي. تھینک یو.